وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم روزه ده او روزه اسی ځان له یو لوی د عبادت په وجه باندې د خیر او د برکتونو میاشت ده. اگر چې موږ د خوراکونو میاشت جوړه کړې خیر او برکتونو میاشت ده، الله تعالی دې د روزې چې څومره خیر او برکات دی الله یې ته موږ مستفید کړي. د تیرو جمعو کې 2-3 ځل ما یو خبره تاسو ذهن ته منتقل کول غوښتل چې الله سره د روزې ډېر زیات قدر دی، ډېر زیات قدر دی. او د هغې یو 2 احادیث ما 2-3 ځل تاسو سره نقل کړه چې الله وایي د دې روزې په میاشت کې چې کوم سړی روزه ونیسي خو مسلمان یي او دای نیتی چې زه روزه یم فرض ادا کوم، مسلمان یم روزه مې ده د روزې فرض ادا کوم ایمانا و احتسابا، نو الله تعالی ټول ګناهونه کړي سړي ته بخي. خو چې ګناه کبیره پکې نه وي، ځکه ګناه کبیره توبه غواړي او توبه به د ګناه نه ایستل غواړي، نو الله به الله معاف کړي. او بیا بل حدیث مو لوستی و چې کوم سړی د قدر په شپې باندې عبادت کې مصروف وي، لږ عبادت وکړي ډېر وکړي، عبادت یوازې مونځ ته نه وي، یوازې ذکر ته نه وي، سړی پکې ځان لګیا دی او خپل حلال رزق ګټي، دا هم عبادت دی. درس کوي دا هم عبادت دی. اعتکاف کې ناست دی او اوده دی، دا هم عبادت دی. چاته د خیر خبره ښیي دا هم عبادت دی. د چا خدمت کې دا هم عبادت دی. خو ښه عبادت هغه دی چې هغه الله تعالی په انسانانو فرض کړی، هغه مونځ، روژه، حج، زکات، ذکر، دا دي. دا په عباداتو کې ډېر فضیلت والا عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قدر په شپې کم سړی په عبادت کې مصروف پاتې شي نو چې 1000 میاشتې سړی عبادت وکړي د 1000 میاشتو نه ډېر زیات فضیلت دی. او د دې قدر د شپې د عبادت په وجه باندې هم الله تعالی ټول ګناهونه د سړي معاف کوي. او بیا مو پکې دا احادیث لوستل چې سړی د بل چا د روژه ماتي انتظام وکړي نو دې روژه ماتي کوونکي کوربه ته دومره ثواب میلاویږي په دغه صدقه باندې لکه څومره چې هغه میلمه روژه نیولې ده او هغه ته میلاویږي، من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، بغیر د دې نه چې ګنې د هغه په اجر کې څه کمی نه راځي، خو اقونه الله دله نور هم ورکوي. په دې وجه باندې په دې روژې مبارکه میاشت کې د خدمت دا جذبه په خلکو کې ډېره شي، د انفاق جذبه په خلکو کې ډېره شي، په ډېرو خلکو کې ډېره شي. زما په شانې کمزوري هغه
که روژه نه که اختر پې راشي هم انفاق چې دی نو هغه لږ ګران وي ورته. رحمدلي په یو بل باندې مهرباني چې ده نو دا ډېره شي الا ماشاء الله. بل ورځ یو ځای له داسې دعا له ورغلم نو کیدای شي د هغه مړي به دوه درې ورځې زیاتې شوې وې نو چې زه ورغلم نو هغه ګاونډي و نو کیدای شي دا ګاونډي څه نه لګېده که څه چلو نو ما ته ویل څه شل دی نو ما ویل چې دا کور والا راله را خبر کا ویل ولې ما ویل دعا ورته کوم سړی د ما سره په جګړه شو وي د هغې بلا ور دي شوي دي او څه ور دي شوي څلور دي که څه ور دي شوي ته نن دلته راغلی او دا ګناه ده او دا یا لکه مل ستا مور نه ده مړه او پلار نه دی مړ دا بل سړي دی د هغه خواله ورځم خو اوس ما ورته پرېږده چې د ورسېم هلته که ستا مړه شوه بیا به ما نه راځو ویل نه که نه ویل زما خو ما درته داسې نه دي ویلي زما غرض دا دی چې په بعضې خلکو داسې اثر وکړي چې روغه خبره پرې هم بدله او بعضې خلک داسې دي چې هغه په دې عامو ورځو کې ډېر زیات سخت مزاجي خلکو یې هلکه خبرې ورسه مه کوه خو په دې روژه کې ول الله تعالی توفیق ورکړي هغه سخت مزاجي یې نرم مزاجی کې بدل شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د دې روژې د میاشتې ډېر زیات فضیلت بیان کړي دي او الله تعالی دې ته د برکت میاشت ویلې ده. انا انزلناه فی لیلة مبارکة الله ورته د برکت میاشت ویلې ده د برکت میاشت ورته ویل ورځې میاشت شپې ورته ویل ده او په بل ځای کې ورته د قدر شپه ویلې ده او په بل ځای کې وایي چې فیها یفرق کل امر حکیم په دې ورځ باندې الله تعالی د دې انسان د رزق او د دې د ترقۍ او د عروج فیصلې هم په دې شپه باندې کوي. نو په دې وجه د دې روژې د الله تعالی سره ډېر زیات قدر دی بانه صرف غواړي بانه. یو حدیث پرون ما اورېدو صرف اورېدلی مې دی د یو پروفیسر صاحب نه نور په خپله مې نه دی کتلی هغه الفاظ ډېر مزیدار نو ځکه دویم چې ستاسو سره هم شریک کړم وایي د قیامت په ورځ باندې به یو ځوان به ځوان پېژنې که نه تراونه چې پټېږي دې ته ځوان وایي سونډیالی غوړمخی خینج باندې تلونکی دا د فیسبوک عاشق دا د لیډرانو بنده دا ځوانان داسې یو ځوان به ملایکو نیولی او هغه الفاظ د حدیث داسې دي په کوناټو او په دې ولو کې به وله ملائک گزار ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه به ولاړ یم نو دا سړی به ما ته آواز وکړي دا لږ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان یم دا سړی دا ملائک مې نه پرېږدي مړی کړم نو به د ملایکو نه تپوس وکړي چې دا ولې نو هغه به ورته ووایي چې په دې بنصافه روژې میاشت به پې تېره شوه خو دتې څه فایده نه اخېسته. روژه خو داسې میاشت ده چې لیوني پکې الله بخي قاتلان پکې بخي غیبت کوونکي پکې بخي مونځ پرېښودونکي پکې بخي خو دې بنصافه د روژې نه ډولې فایده نه ده اخېستې د روژې په میاشت کې نو اوس په زور خو یې وله موږ نشو ورکولی دقه سزا ده نو دا زمونږ د ځوانان او دا بعض یاران شي دا بالکل په دې روژې کې داسې د غفلت ژوند تېروي په عامو وختونو کې ښایي جومات ته راځي تلاوت کوي درس و تدریس ته کیني خو چې روژه شي یاره وایي زه نسوار کوم او داسې ډېر زغه مې نه وي دا نشم ټینګېدی نو ته عجیبه شی روژې د باندې اثر ونه کړو نو څه دې خیال دی دا هغې ځوان د دا نه جوړی چې پیغمبر به هم پې په مخه پیغمبر علیه السلام وایي زه به پې ملایکو ته چې کوم دی نو دغه شم چې دا ستا ملګری دی وګوره ځوان و الله وله قوت ورکړه او طاقت ورکړه هغه بل ورځ یو ملګري نه مو تپوس بل تن راته قصه کوله ما دې تپوس وکړو چې هلکه ته خو جومات ته نه راځې مخکې به راتلی وی راته وی چې یاره مفتي منیر شاکر صاحب سره د خدای ښه وکړي هغه وایي چې رات دغه پکې نشته دی دا تراویح پکې نشته نو بس فرض مونږ دی چې نور کله مې هم په کور کې کوه اوس هم په کور کې کومه د ورځې په بازار کې کومه اوس ماښام د ماسخوتن دا مونږ دی چې په کور کې کومه تراویح خو پکې هسې هم نشته نو دا داسې عجیبه خلک دی دا که مولیان دي او کامیان دي په دې باندې جګړې دا دونه دي دا دونه دي شته او نشته. یو هندو دی او یو مسلمان طالب علم دی نو دا هندو وایي چې قیامت نشته او دا مسلمان طالب علم ورته وایي چې شته اخر دا چې په دلایلو کې پې طالب علم خو ډېر نه پوهه کمزوری زموږ په دې ملک کې دا کم چې طالب علمان دي سره دا کم دهریان چې دي ورسره بعض سوالونه ورباندې کوي نو طالب علم سره خو دونه علم نه یا خو معمولي محدود علم لري
نو هغه هندو په دلایلو کې لږ غالب شوی دی چې غالب شوی دی په نو هغه طالب علم ورته وایي په یوه خبره خلاصو وی یا به دا قیامت یي یا به نه یا به دا قیامت یي او یا به نه نو که نه خو زه تم خلاص او زم خلاص یم خو که نو بیا به څه کوو که بالفرض یي بیا به څه کوو که واقعي د منځونو تپوس یي زما یي او ستا نه یي نو ته ښه شوې که ده که واقعي د نوافل او د زکات او د دې اعمالو تپوس یي او په دې باندې الله اجرونه ورکوي نو ستا څه به نه او زما څه به یي نو اوس ته راته ووایه ته ښه شوې ښه زه ښه شوم هغه هندو بیا په دقې الفاظو باندې مسلمان شوی دی او بیا د مسلمانانو د مذهب لوی عالم ته جوړ شوی دی وایي د دې طالب علم د دې ماشوم دې جواب د ما سره هېڅ دلیل نه و چې د دې وزه څه جواب وکړم واقعي نو دغې حدیث الفاظ دا و چې ملائک به ورته وایي د الله پیغمبره دې سړي باندې به روژه راله خو روژې یې دله څه پیدا نه ده ورکړې ولې نه ده ورکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به کم سړی چې دروغ پرې نه دي په روژه کې او په دروغ عمل پرې نه دي نو فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه هیڅ فایده نشته چې د ډوډۍ نه خوري او اوبه نه څکي نو ډوډۍ اوبو نه ځان بند کړی دی خو نور پرهیز یې نه دی کړی پرهیز به څنګه کوي پرهیز به څنګه کوي دا زمونږ په دې ډاکټرانو کې دا غوړي چې دي او دا غوښې دي د دې متعلق مشهوره ده چې دا بلډ پریشر او شوګر او دا شیزونه دا سیوا کوي ډاکټر له چې ورشي هغه سړي ته وایي دا به نه خورې دا به نه خورې دا زمونږ دا یو ډاکټر صاحب ډېر مشهور دی نو رښتیا به یا به ګپي خو خلک پسې وایي نو یو مشره زنانه ورله چېرته راغلې وه نو ورته ویې چې ابۍ ستا خو بلډ پریشر نه دی ښکته شوی ولې وی تا ته ما نه ویل چې غوړي به نه خورې دا به نه خورې دا به نه خورې وایي چې یا بچیا هېڅ هم نه خورم خو دا نوسې مې دي چې کله کجوره راوړي چې د هغې نه یوه دانه خوړلې لوڼه مې دي چې کله کنډولې غوړي راغلي چې د هغې نه لګاړېلې تغبې مردان کې مې رشته دار دي چې راځي چې دا خوږه ګوړی د ځان سره اغوستي جو هغې نه داسې یوه چکۍ خوړلې وی هغې ورته وویل ډاکټر صاحب ورته وویل چې خدای دې بېانصاف روزي که تا خو د شوګر شرمولی دی دی شوګر چې ګوره تا دونه اوس لا ته ژوندی تا خو دا شوګر سم شرمولی دی نو دغه شان موږ هم دا روژه سمه شرمولې ده دروغ وایو الزامات لګوو حرام خورو حرام ګټو د بل تنګول کوو بېعزته کول کوو او بیا موږ وایي هم چو من دیګرې نیس زما په شانې بل نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د داسې سړي د روژې څه پیدا چې د پرهیز نه کوي نو د پرهیز یو څو کارونه چې دي نو یو څو اندامونه دا ډېر زیات ښکاره دي نو دا به تې ووایو نور خو ډېر انسان کې خو 360 نه زیات بندونه دي یو پکې سترګه ده سترګه د سترګې پرهیز به کوو د سترګې پرهیز چاله ورځي چې د سترګو څه پرهیز دی د سترګو پرهیز دا د محرماتو ته به نه ګورو پردو مالونو ته به نه کړېږو ځکه چې سړی بل ته وګوري بس زړه یې دلته کې خفه شي یاره د دونه ښایسته کور دی د دونه قابل بچی دی او زما نشته نو په دې وجه باندې د سترګې به لږ پرهیز وکړو محرماتو ته به پرې نه ګورو زنانه نارینه آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے دا لنډ بني سترګې به کنټرول کړي او چې سترګې سړی کنټرول کړي که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې النظر سحم من سهام ابلیس نظر دا د ابلیس یعنی د شیطان د لیندې غشی دی د شیطان چې څوک نښه کوي که نه نو د نارینو او د زنانو آزادانه میل ملاپ ناسته پاسته دا پې شروع کړي نارینه ته وایي مړه هېڅ هم نشته ستړیا دا خو زمونږ خویندې دي دا خو زمونږ شاګردانې دي دا خو زمونږ د کلي دي دا خو زمونږ رشته دار دي نو ښه آزاد یو بل نظارې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان چونکې په دې خلک ښکار کوي نو چې کوم سړي د خپل نظر په داسې ټیم کې ښکته کو ابدلت له ایمانا یجد حلاوته فی قلبه پیغمبر علیه السلام وی الله وی چې دله به داسې ایمان ورکمه چې د ایمان په خوږو به د په خپله موړ شي په دې خپله به یې په زړه کې محسوس کړي چې واقعي ایمان کې خو نشته ایمان کې خو نشته اب حضرت بلال رضی الله عنه به خلکو وهو ویل دا پرېږده چې احد احد
هغه به یاره ما ته چې په دې ستاسو په دیوالو کې کم خوند دی که نه نو دا په خوږ څیز کې نشته. احد 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 هغې به وهو ده به ویل الله احد الله احد الله احد، دا چې هغې به ویل. نو یجد حلاوته فی قلبه، د ایمان خوند به دا په خپل زړه کې په خپله باندې محسوس کړي. نو سترګې محفوظ کړو، سترګې محفوظ کړو. چې په دې لارې روان یو که نه نو چې پردو نارینه دی نو چې پردو زنانو ته نه ګوري. حتی را چې خپل کور ته ورشې که نه نو چې هم ستا ښځم دا محسوس کړي چې دا سړی دلته چا ته نه ګوري، بچو ته نه ګوري، وړنداریانو ته نه ګوري، نو چې دا بار پردو زنانو ته څه وګوري. چې ستا لوڼ هم دا محسوس کړي چې یاره د پلار ونه لیدمه، د ورور ونه لیدمه. چې ستا تنداریانې وړنداریانې هم دا محسوس کړي چې یاره دا سړی خو بلکل اړولې پورته اړولې ګوري نه، چېرته څه ملامت دی که ولې پورته نه ګوري. نو سترګو حفاظت، د سترګو حفاظت دا د روژې پرهیز دی. د غوږونو پرهیز، غوږونه لږ پرهیز کړو. غوږونو پرهیز دا دی غیبت د چا اورې موږ چې کینو بس بدنصیبي دا ده چې داسې یو فطرت جوړ شوی دی. نو چې موږ کینو نو د دې کېناستو په دوران کې موږ د یو بل بد بیانو. نو چې کله بد بیانو نو دا بد بیانول دا اورېدل موږ په غوږونو کوو. چې په غوږونو کوو ګرځه ځه ګرځه 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 غواړه ده ګرځه. هلکه سرسایه ورکوي خلک، ښه ټول خلک سرسایه ورکوي. خیر ده خیر ده خیر 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 په قلار شه ده نور خلک خیر ده خیر ده خیر روژه ده. موږ چې په څه باندې باس کوو نو هغې ته غوږ شي، هغې ته غوږ شي. هغه دا و چې د غوږونو حفاظت وکړو، یعنې چې دا کمې خبرې موږ د غیبت اورو چې دا پرې نه اورو. پیغمبر علیه السلام یو حدیث واورئ، وایي چې د چا غیبت کېدو، په چا ګزار کېدو او د ده خواته بل مسلمان موجود و د هغه دفاع وکړه، د هغه دفاع وکړه. نو د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی د دې سړي دفاع وکړي، د ده په عیبونو باندې به پرده راواچوي. نو چې ستا په مخ کې چا غیبت کا او تی صفت وکړه، ستا په مخ کې چا غیبت کا او تی صفت وکړه، تا ته به وایي دا پلانی سړی داسې دی، ته وایې نه هغه خو ډېر ښه سړی دی، خو بل ور دی ماله چې کوم دی داسې کړو، زما د مخې یې داسې کړي. دې ته وایي دفاع کول. د غوږونو پرهیز وکړو چې غیبت په وانه وو. دغه شانې سندرې د روغ کیسې دا ورباندې وانه ورو. نو چې دا غوږونه کنټرول شي، د غوږونو سړی حفاظت وکړي، پرهیز وکړي، نو دا به د دې روژې دویم اهمیت. دریم دا چې د دې ژبې حفاظت وکړو. ژبه باندې موږ څه وایو مجاهده؟ په ژبه باندې موږ دروغ وایو که نه وایو؟ د دروغ قصې پې کوو که نه؟ الزامات په دې ژبه لګوو که نه؟ دا ژبه ده چې د دې په وجه موږ د سړي سپکاوی او بېعزتي په دې ژبه کوو که نه کوو؟ نو دا ژبه لږه کنټرول کړو، دا ژبه لږه کنټرول کړو. بل ور دی قصه درته کوم، ناشنا قصه ده. ګوره تاسو کې چې چا ودونه کړي ما طرف ته ګوره، چا نه دي کړي هغه خیر دی که بل خوا ګوري. یو سړي نه ښځه خفه شوې ده، اخبار کې بیان و، ښځه ترې خفه شوې ده، نو د پلار کره تللې ده. نو چې دا پسې بیا تلې جرګه کوي، نو هغه ورته وایي د دې خاوند له خدای داسې زما دې خاوند له خدای داسې ژبه ورکړې، کنځلې کوي، دا کوي دا کوي دا کوي، چې ژبې د واده را سره نه کړي که نه خدای شته که کور ته ولاړ شي. هغه سړي چې دی نو هغه د خپل ژبې نه لږ ځای کټ کړی وایي چې د څومره چلو ښه ژبې نه دغه کټ کړو. دا اخبار بیان دی، ما په قصه مفروضه نه د اخبار تصدیقي بیان دی، اخبار دی. نو دا ژبه چې ده نو کټ کوی، خو ما خو لږ یې کنټرول کړه، د دې غاښونو نه یې اخوا کړه، غاښونو نه یې مه راوباسه. چې د غاښونو سره خوا کې لږه کنټرول شو که نه اثر به کوي. دریم زړه کنټرول کړو. زړه په دې زړه کې زموږ عجیبه محبتونه دي. د دکان سره محبت دومره شي چې یتیم وهو، غریب وهو، یسیر وهو، دوست وهو، دشمن وهو، خپل وهو، پردی وهو، او چې کله ماښام شي وایي نن مې دونه په سټ کې ووال، دونه مې په سټ کې ووال. دغه شان ملازم دی. څه کال خو ښه ده، خو نور کله اکثر زموږ د سکول استادان روژه کې میاشت کې ناست وي اعتکاف کوم، او په سکول کې ولا بل استاد دستخط کوي. داسې شي
هلته هغه په سکول کې استاد ورته وایي دا زر دی او دی په جومات کې ناست دی نو ته څه ښه کوې که بد کوې اوس ما ته پته نه لګي دې ته وایي د زړه لږ کنټرول کوي د زړه دا محبت او نفرت هم کنټرول کوي خو ټیک ټاک سړی به ناست وي خو د خپل لیډر خلاف یې چې خبره واورېده فورا ته به سپرنګ پکې تاو شروع جګړه به شروع کړي ولې تا زما لیډر ته به غلط نه مو وایو دا دې وکړه دا دې وکړه دا او په اسلام باندې چې کله د اسلام خبر راشي د الله خبر راشي د شاعر اسلام خبر راشي بیا وایي یاره دغه سیاست دی په دې کې کار نه لري سیاست دی په دې کې کار نه لري د غیرت په دې کې کار نه لري او په بې غیرتۍ د پکې دونه تاو راځي چې سم مرچکې په ځان باندې سولی بیا په دې وجه باندې د خپل زړه دا خیالات او جذبات چې دا هم لږ پرهیز وکړه دی او په دې دماغو باندې موږ منصوبې جوړو په دماغو باندې موږ څه کوو منصوبې جوړو نو چې منصوبې جوړو د دماغ هم لږ حفاظت نو چې دا پرهیزونه کله موږ شروع کړه که نه د دې پرهیز په وجه باندې به دا روژه په موږ اثر شروع کړي نو چې اثر شروع کړي نو چې کله دا روژه موږ نیولي نو خلک به محسوسوي چې واقعي روژه ډېر بهترین عمل دی ځکه دروغ یې پرېښودو شیطانان یې وتړل خلک جنت طرف ته په لارو روان دی د جهنم طرف ته لارې بندې شوې خلک د یو بل سره رونه شو د یو بل سره دشمنیانې پرېښودې د خلکو ورانې وي د یو بل سره جوړې وکړې خلکو به مخکې څیز چې په دکان کې به ناست و ګران به خرڅه اوس په روژه کې چې څوک ورشي لباس ته وګوري جامې وظیقتې ته وګوري ارزانې ورباندې خرڅ کړي دغه شانې په روژه کې بل ور دی یو ملګری دی هغه ما ته ویې دفتر ته په دې روژه کې ورغلم یو دفتر یې یادو خپل نو یې کار یې خو راله وکړو خو چې لږ کار پکې پاتې دی لږ کار پکې پاتې دی نو بل بابو صاحب ورته وایي چې بیا یې خواله را نه شي دا کار چې پکې پاتې دی دا د روژې د لاسه پاتې دی وایي به خبره یعنی دا کم بابو صاحب چې ستا نه دا 100 روپۍ اخلي نو دا یې د الله نه یره چې په دې روژه کې مې واخیستې هسې نه غرق نه شم نو چې بوده شي بیا به یې والم بوده شي بیا به یې والم دې ته وایي د دماغ هم لږ کنټرول کول پکار دی نو چې کله اثرات شروع شي بیا که نه چې کله سړی دا پرهیز شروع کړي اثرات شروع شي نو هغه د ډاکټر صاحب هغه بډۍ شوګر نه و ټیک شوی ځکه نه و ټیک شوی چې هغې منع کړی و غوښه به نه خورې هغې خوړه غوړي به نه خورې هغې خوړه ګوړه به نه خورې هغې خوړه چیني به نه څټې هغې خوړه چاکلیټ به نه خورې هغې خوړه نو ډاکټر صاحب وایي چې بلډ پریشر څنګه کته نه راځي ما خو دله دونه تېزې ګولۍ درکړي دي نو روژه شیطانان تړي روژه د جنت دروازې کولاوي خو چاته چې په چا خو اثر شوی که نه نو په دې وجه باندې د دې روژې دا برکات و خیر و برکات دا خیر و برکات الله تعالی چې دې روژې له ورکړي دي دا په یو وجه یې ورکړي چې په دې روژې کې الله قرآن نازل کړی قرآن متعلق الله فرمایي 13 جمعه مې ویلې وه چې دې کې نصیحتونه دي دې کې د زړونو د بیمارو علاج دی دې کې خلکو ته د لارې د ښودنې هغه منازل دي پکې او په دې کې بنیادي طور رحمتونه دي نو چې الله تعالی دا روژه د قرآن په وجه دومره خوښه ده نو چې دا قرآن به څومره خوښي راځئ چې قرآن خپل دوست جوړ کړو د قرآن سره خپل تعلق جوړ کړو او د قرآن نه رهنمایي حاصل وکړو قرآن کې الله تعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر دا قرآن موږ د قدر په شپې نازل کړو او وما ادراک پته درته شته ما لیلة القدر چې د لیلة القدر د الله سره مقام څومره دی لیلة القدر خیر من 1000 شهر د قدر په شپې باندې عبادت او د قدر د شپې مندل چې دي دا خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو نه ډېر زیات فضیلت لري تنزل علیهم الملائکة والروح فیها د برنه جبریل او د ملائکو یو لوی ګروپ د اسمان نه راکوزیږي په دې ځمکه کې دې ځمکې ته راکوزیږي سل راکوزیږي بل آیت کې راځي فیها یفرق کل امر حکیم د الله د رحمت فیصلې په دې ورځ باندې کېږي څوک څوک د رحمت مستحق دي وګرځي پس یو اوږد حدیث دی په هغې کې راځي چې دا جبریل د فی کبکبة من الملائکة د ملایکو په جلوس کې را رواني او ګرځي په دې جوماتونو کې په کورونو کې هغه خلک ګوري چې کوم په د الله په ذکر په یاد په عباداتو کې په درس و تدریس کې مشغول دی دا ملائک دا ورځي او دقې سړي سره لاس میلاوي یصافحونه لاس ورسره میلاوي نو څونه خوند به کوي چې ملایک راغلي او سړی په عبادت ولاړي او دا ملایک لاس ونیسي چې په خیر ځوانه داسې لاس وله وړوي الله تعالی دې زموږ د ټولو د هغې ملایکو سره ملاقات نصیب کړي دا جبریل چې راکوزیږي که نه څه راوړي من کل امر سلام دا د سلامتیا خبرې راوړي نوي کال لپاره منصوبه بندي راوړي د امن پیغامات راوړي
او دا څه ټیم راکوزېږي وایي حتی مطلع الفجر د سحر د نور د راختو پورې دا په ځمکه کې موجود دي د خلکو سره ملاقاتونه کوي په دې کې یو پټه غوندې اشاره وړوکې غوندې یو سړي ته د تهجدو ټیم میلاو نه شو او د سار مانځه ته لاړ نو دا هم په سار کې راځي که نه دغه شانې د ماښام نه وروسته د ماسخوتن لمونځ یې کوو تراویح کول یې دلته ذکر کوو یا په اعتکاف کې ناست دی اگر چې نیمه شپه نه ده ښه د وخت دی خو د سحر د بانګه پورې یا د سحر د نوره پورې په دې ټول وخت کې دا ملایک په ځمکه موجود دي نو د شپې په کومه حصه کې چې امتا د الله تعالی سره د ملاقات د مناجاتو فیصله وکړه کار دې وکړو الله تعالی به په هغه ټیم کې ستا سره د ملایکو ملاقات کوي په دې کې دا کم دویم پټه اشاره چې ده نو هغه ده چې دا ملایک څه کوي چې ځمکې ته راکوزېږي دا د الله تعالی د طرف نه د رحمت او د رزق او د وسایلو د تقسیم د امن فیصلې راوړي دې ځای نه وروسته یوه بله خبره کوم او هغه ده نن اخري جمعه ورته موږ وایو په روژه کې اخري جمعه دې ته جمعة الوداع ورته وایي د ډېر وخت نه جماعت اسلامي والا د ایران چې کوم حکومت دی هغې بیا حتی دا چې په اسلامي ملکونو کې د یو څو ملکونو ټولو دا خپل یو زغه ګرځولی دې ته یوم القدس ورته وایي یوم القدس القدس بیت المقدس ته وایي په دې ورځ فیصله شوې وه د ایران بادشاهو هغه دا باقاعده فیصله کړې وه چې د نن نه بعد موږ به هر په دې ورځ باندې به خپل خطیبان او خپل واعظان او خپل مور پلار نیاګانې نیکونه دا به خپلو کشرانو سره بیت المقدس قصې کوي چې د ځوانانو نه چېرته هېر نه شي بیت المقدس زموږ نه یهودیانو یو قسم د بین الاقوام په سازش باندې په قبضې کې اخیستی دی اگر چې مونځ پکې کله کېږي خو د هغې کنټرول یې زموږ نه اخیستی حتی را چې په کوم ملک کې موجود دی هغه ملک یې رانه قبضه کړی اول ته پکې یو ریاست ځان له اسرائیل جوړ کړی نو په دې وجه باندې چې دا ورځ کله راشي نو د دغې تحریکاتو سره متعلق کم مسلمانان چې یو خطیبان هغې د یوم القدس په نوم باندې دا ورځ مناوي څوک پکې جلوسونه وباسي څوک پکې تشه صرف دغه وکړي دا تقریر ورپکې خطبه ورپکې وکړي خو د بدقسمتۍ نه چې کومه خطره وه هغه خطره په دې کال 2024 کې عملا لاګو شوه د فلسطین په خاوره باندې د اسرائیلو حکومت چې دی نو یو جرن دی پې د ظلم په مسلمانانو د فلسطین باندې تاوال شروع کړو خو دا جرن د یوازې یې نه شوه تاوهلی نو هغې کې چې کم لاس کوي هغه ته امریکې ونیو امریکې ورسره تاووي هغې ته چې کم تخم او بدغلی وراچېل غوښتل کم دانې وره غوښتل چې څنګه به یې جرنده کوې نو هغه ورته برطانیې او فرانس او اسټرالیا او خود یې زموږ د هندوستان زموږ په برطانیې کې چې اوس کم دوه یو وزیر اعظم او ورسره یو وزیر داخله د هغې متعلق دا چې دا هندوستان نژاد دي هندوستان نژاد نو هغې په د خپل برطانیې کې یو پولیسو ته یو حکم کړی چې څوک د فلسطین په نوم باندې جلوس وباسي شوټ یې کوي ویولی چې بیا څوک نه وباسي د هغې چې د پولیسو کوم آی جي ورته وایي یا آی جي پي ورته وایي هغه ورته وایي روغې که مازغه دې خراب دی دا آزاد ملک دی او په دې کې هر چا تر خپل احتجاج حق دی او دا یو لویه کمیونټي ده څه یو تن دوه نه دي چې د بل ملک نه دي راغلي د دې ملک شهریان دي لهذا دا موږ نشو کولی موږ څوک د مظاهرو نشو منع کولی په دې وجه باندې په دې ورځ چې کمې په دې کال کې کوم حالت راغو نو په هغې کې زمونږ 22,000 مسلمانان هغه ماشومان چې هغې ته موږ بچي ورته وایو حیران به شي سړی چې په دې سوشل میډیا ګوري که دا چېرته چا په کور کې نه یې جوړې کړي واقعي هلته یې یو ماشوم مور په غېږ کې نیولی دی په غېږ کې او سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله والله اکبر و یو بار په هسپتال باندې بمباري کېږي او د ده په دماغ واړولې اثر نه پرېوځي میندو داسې بچي ټرین کړه یو بل ماشوم 15 ورځې په ملبه کې دننه پټ دی چې راوویستی شو تپوس دی کوي بچا ته 15 ورځې څنګه ژوندی وی وړوکی ماشوم دی هغه ورته وایي ولې وایي ډوډۍ تا ته نه میلاوېده اوبه نه میلاوېدې یو سپین ږیری به راتو ماله خو یې په مخه ډوډۍ راکوله په مخه به ډوډۍ راکوله او یوازې به نه وم زما څه بلتې واړه وو زنانه به م راتلې مونږ خو هلته کې باقاعده په داسې جلوس غوندې دی کې ناست مونږ ته خو څه تکلیف نه دی راغلی یو بل ماشوم دی هغه چې کله وګورئ هغه د مهاجرینو کیمپ ته تللی دی نو مور پلار له انګولې راوړي انګولې نو د هغه پکې ونه رسېد هغه انګولې ختم شو الخدمت کیمپ دی هلته نو هغې کې هغه انګولې په هغه ټایم کې ختم شو خندا نشین دی رامنډې وي کله سړي له دا جړا د ډېر خوشحالۍ نه موردي او کله دا خندا د ډېر خفګان نه هم سړي له وردي نو خاندي کیمرې والا ورته ولاړه وي ولې خاندې نو وایي بس تللی وم کیمپ ته دغه میلاو نه شو نو هغه ورته وایي
ته خپه یې وایي نه خپه نه یم وایي دا خو جنګ دی په جنګ کې خو هر ته نه رسي بس نن به یې وایي داسې چل وکړو بغیر انګولي نه به یې وکړو داسې بچي ټرین کړه نو چې دا د القدس دا پیغام نه وی در د اخري خطبې د دې جمعة الوداع دا پیغام د مسلمانانو تحریکاتو خصوصا د ایران د هغې بادشاه د هغې حکمران د هغه دا ورځ ټاکر نه وی نو نن به چې کوم دی واقعي زموږ نه به سره خبره یېرېدی خو څنګه چې دا روژه هر کال راځي او یوم القدس چې دی نو دا موږ مناوهو دغه شانې څه کال چې موږ یو القدس مناوهو نو په یوم القدس کې باقاعده عملا د اسرائیلو د ملک او د هغه ځای د فلسطینیانو په منځ کې یو خوندریز تصادم چې په هغې کې 2000 ماشومان 2000 ماشومان دا پکې په دې 4 میاشتو کې ووژل شول ماشومان زنانه بعضې خلک یره چې دا فلسطینیان دي په قلار شي که نه ولې د اسرائیلو سره لانجه کوي ای به نه ولي په قلار دي شي که نه او بیا به یاره ګوره دونه ظلم دی نو بس سترې ورسره جوړه وکړي نو ته به زه به ستا نه تپوس کوم څه جوړه اوسه وکړي نو زموږ په دې خلکو کې دي یاره بس داسې جوړه دي وکړي څه دي هغې والي او څه دي دا والي څه دي هغې والي او څه دي دا والي عجیبه خبره ده ستا په کور باندې سړی در نه وځي او چې ته تنګ شې ته وې دا بچي به هم نیم کو دا کوټه به هم نیمه کو په دې نیمه کې ته کښېنه او نیمه کې به ته کښېنم دا څوک کوي دا څوک کولی شي دا خو نه کېږي نو بیا چې جوړه کوو نو څنګه جوړه به کوو نو یا خو به یې نیمو یا به سرنډر کېږو نو چې سرنډر شو څه فایده به او چې سرنډر نه شو نو څه فایده به نو که د هغې خبره ومنو نو بیت المقدس به د لاسه لاړ شي نو چې بیت المقدس د لاسه لاړو نو ستا یو لوی د کعبې قبله اول چې ده هغه به د مسلمانانو د کنټرول نه وځي بیا پکې د عیسایانو ګرځئ بیا پکې د یهودیانو خپل عبادت خانه به یې ورپکې نو د فلسطین مسلمانان چې دي نو هغه د خپل دغه غم نه دي راغستي ته یاره چې ډېر ظلم پې وشو نو ظلم خو پې وشو خو دا راته ووایه ته خو ژاړې ته وایې جوړه دې وکړي خو په هغه ځای کې چې کوم فلسطینیان دي د هغې نه تاسو چېرته په اخبار کې واورېدو چې هغه وي په موږ ظلم دی د موږ سره عمل نیم کوي نشته چېرته د یو ماشوم نه دې چېرته په میډیا ټاک کې یا په دغه کې دې چېرته ټیبل ټاک کې داسې شی د هغې د لیډر نه واورېدو چې هغه وایي چې نه موږ ستړي شو راځئ چې جوړه وکړو نه ولې هغې د بیت المقدس د حفاظت قسم کړی دی البته زما او ستا دپاره څه ضرورت دی چې ما ورته یم څه ملګرتیا وکړو نو ښه خبره خو دا ده چې ما ورته د هغې سره لاړ شو شانه بشانه ورسره وجنګېږو خو هغه موږ نه شو کولی کېدای شي دومره غیرت په موږ کې نه وي دومره زموږ په حکمرانانو کې هغه صلاحیت نه وي چې هغه کار وکړی شي نو دویم کار چې دی نو دا دی چې د هغې دپاره خپل مالیات جمع کړو هغې ته یې ولېږو دا هم کولی شو چې دغه هم نه شو کولی نو دعاګانې ورته کولی شو او د دعاګانو په سلسله کې یو څیز دی هغې ته وایي د هغې دا کریکه او د هغې دا پیغام او د هغې دا ظلم د بین الاقوام ته عالم ته ښودل دي چې دا به څنګه د دې دا جنگ به څنګه بند کړی شي د دې خلکو دا ظلم به څنګه بند کړی شي نو دا چې کله احتجاج وشي نو نن په دې سلسلې کې په ټول ملک کې یوازې دلته نه په ټول ملک کې ځای په ځای باندې دغه شان مظاهرې دي جنګ نه دی چې هسې نه سړی وایي چې مولوي صاحب هم په جنګ پسې ورولي جنګ نه دی مظاهرې د دې لپاره چې دا فریاد او دا پیغام سړی دا په دې خولې باندې مو وایي او د دې روژې مبارکې په میاشت کې او په آخر کې دعا کېږي او سړی په هغه دعا کې دا وایي چې اللهم امین نو انشاءالله 2 بجې به د بلامبټ نه یو جلوس را رواني دې ګورګورۍ چوک ته به راځي نو تاسو چې کوم ملګرین خو روژه رسه کار هم سړی نشي کولی دلته چېرته ګرځئ را ګرځئ نو دې ګورګورۍ نه ښکته تبلیغي مرکز پورې په دې ایریا کې دغې جلوس سره شامل شي 15 منټه 10 منټه 20 منټه ګنټه نیمه ګنټه چې څونه وخت هم تېر کړو زما د رب نه دا امید دی چې الله تعالی به دا په خپل عبادت کې حسابوي او الله تعالی به موږ په دنیا آخرت کې د خیر او د اجر فیصلې وکړي الله دې موږ ټولو د عمل توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة المتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین یا الله روژه مو ونیوه اخري جمعې ته پکې راورسېدو یا الله ستا د نبي وینا ده چې د یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې سړی وخت تېر کړي او د یوې جمعې نه وروسته بله جمعه پسې په مانځه کې حاضر شي الله کړي ګناهونه ورته ته معاف کړې الله موږ دواړه جمعې ونیوې رالو دلته کې عبادت ته موږ الله ته زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړه الله چې کوم ښکاره ګناهونه دي هغه هم راته معاف کړه چې کوم پټ ګناهونه دي هغه هم راته معاف کړه چې کوم موږ پې پوهېږو چې ګناه ده هغه هم راته معاف کړه او چې نه پوهېږو پې الله هغه هم راته معاف کړه یا الله روژې مو ونیوې الله تعالی موږ ته پته ده موږ په هغه شان باندې ونه نیوې د هغې حق مدان وکړو الله دې موږ دا روژې په خپل دربار کې قبول کړي چې کومې راته پاتې دي الله د صحیح روژو د نیولو توفیق راله راکړه الله دې قرآن فضیلت چې د روژې د هغې په وجه باندې فضیلت مند شوي ده الله تعالی دا قرآن ډېر لوی کتاب دی خلکو له ترقي م ورکوي او د ترقۍ د عروج د ځای نه خلک ښکته راګزاري یا الله دې قرآن په ذریعه موږ مسلمانان ملت له عروج ورکړه الله مسلمان حکمرانان چې د هغې اصلاح وکړه
الله اتفاق او اتحاد نصیب کا الله یو عالمی اسلامی یو خلافت چې دی نو هغه زمونږ په نصیب کې راوله الله د عیسی علیه السلام او د امام مهدي د راتلو نه مخکې الله تعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ د اسلام دا جنډه په ټوله دنیا باندې ودرو الله څنګه چې عیسایان وایي موږ بیت المقدس او د اسرائیلو مرګرتیا په دې وجه باندې کوو چې موږ عیسی علیه السلام له دنیا قبضه کوو چې بیا راځي نو چې بیا په دې باندې حکومت کوي او یهودیان وایي نه موږ خپل مشر له دجال له پیدا هموارو الله زمون خدا یقین دی زمون خدا تمه ده زمون خدا نبی وینا ده چې عیسی پیغمبر دی علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی خاتم النبیین او امام مهدی مصلح د امت دی الله د درې وړو یو زغه دی الله د دجال خلاف مونږ متحد او متفق کا الله دغه خلاف د اسلامی خلافت د قائمولو توفیق مونږ لراکا الله زموږ د ملک حفاظت وکا الله زموږ د ملک حفاظت وکا الله وسایل پکې ډیر دي الله افرادي وسایل پکې هم ډیر دي انساني او الله قدرتي وسایل هم پکې ډیر دي الله حکم لاسونه چې په مسلط دي الله تعالی غ لاسونه امین ندي الله زموږ د ملک دا واک اختیار د امینانو او صادقانو په لاس کې ورکا الله د ملک د خیرخواهانو په لاس کې ورکا الله د ملت د خیرخواهانو په لاس کې ورکا الله چې کوم مشران دي اصلاح وکا الله کا اصلاح په نصیب کړي نور را پیدا کړي چې هغه په ذریعہ باندې د ملک د خیر او د امن یو پټه وګرځي او باغ وګرځي الله زموږ چې څوک وفات دي د نږدې وخت په دې خپل کې د په مخه د فیسبوک باندې ګورو پلانې ملډه کورنم نه معلوم چې سړی کم کوړته ورشي یا الله چې څونه وفات شي دي دلته زموږ حاضر دي دا غیر رشتہ دار دي او غیر حاضر دي چې دا کلمې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله ټول مسلمانان مغفرت نصیب کړه الله د ټول مسلمانان مغفرت نصیب کړه الله زموږ د ټولو نه راضي شه الله زموږ خاتمه د کامل ایمان سره د ژوندو وکړه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد